الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. قدرمند الله پاک جل شانه په دې آیات چې نبی علیه السلام ته فرمایي چې ای پیغمبره د خپل اقربین د الله نه وډروه. قدرمند ابن عباس رضی الله عنه فرمایي اول چې الله دغه آیات نازل که رسول الله مبارک علیه السلام د صفې غونډې ته وخوته. نبی علیه السلام قریش ته ژغ وکړ. نبی علیه السلام قریش په یو پښه باندې وبل. نبی علیه السلام ته قریش جمع شول. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې ای قریشي که زه تاسو ته د دې خبرې خبر درکړم چې اوس په باندې سور لښکر خیل لفظ راغلی دی چې په اوس په باندې سور لښکر راغلی دی هغه سبو مال په تاسو باندې زوړی حمله کوي، ایا تاسو د مو د دې خبرې تصدیق وکړئ؟ ټول قریش ورته وایي ما جربنا علیک الا الصدق. ای محمد همیشه د میشه د رښتیا ویلي دي، کله ته دروغ نه دی ویلي. نبی علیه السلام ورته فرمایي فانی انا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. ای قریش زه تاسو د الله د سخت عذاب نه ډراوم. په څه شي باندې؟ چې تاسو د کفر ما کوئ، معصیت ما کوئ، د الله نه فرمانی ما کوئ. الله جل شانه احکامات ته وړک شوي دي. لات، عزات، منات، 360 بتون، یعنی کفر پرېږدي، شرک پرېږدي، کامیاب شي. ابو لهب د رسول الله مبارک علیه السلام تره دی، هغه په رسول الله مبارک باندې تیږې کوي. نبی علیه السلام مبارک نبی علیه السلام هونه مبارکه هستی دی په تیږه باندې ولي. نبی علیه السلام ته فرمایي چې هلک شي ټوله ورځ دا ته جمع کړې وي، نو چې کس خاص خبره ورته کوي. په دې وخت چې الله پاک جل شانه سورة اللهب ها نازل که تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. اس قدرمند دی په دې مقدس دین باندې رسول الله مبارک ډېرې قربانۍ کړې دي، نه شپه ته کتلي نه ورځ ته کتلي دي، د الله پاک جل جلاله احکام ته یې کتلي دي. نبی علیه السلام بارک شه الله فرمایي حریص علیکم. رسول الله مبارک علیه السلام په مسلمانو باندې حریص و. کوشش دی دا و چې هر انسان د جهنم د اور نه بچ شي، جنت وله جوړ شي. هر انسان باندې رسول الله مبارک محنت کو، کوشش وکړو چې دا انسان مسلمون شي، کلمه وایي. ها د جنگ د میدانه چې کوم مرویه وه هغه وشوه، لیکن په عام حالات شو رسول الله مبارک دا کوشش کو چې هر سړی د جهنم د اور نه بچ شي. نو قدرمند دی الله پاک جل شانه د میشتو ستا د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې ژوند نصیب کو. د نبی علیه السلام د ژوند مطابق ته الله پاک میشته په مخ قدم نصیب کو. وما علینا الا البلاغ.